څومره وخت نه یو یو کال مو شو او مسلمان یې تاسو له کومې ژبې درځي نورې ژبې فارسي نور بله ژبه درځي درته نور ژبې نه درځي نورو ژبو کې خبرې کړې ځه اردو کې انډیا کې اردو والا تللی چېرته تلي هغه تللی دي چېرته تلي لږ زمونږ خالي پښتو فارسي او انډیا والا هغه تللی دي چېرته تلي هغه دا ډېر پرداول وو هغه لاړو تاسو ټول څو کسان یو هغه چا ختم کړ اردو والا اردو والا انډیا زبان به چا کولو هغه ماغه کسانو او مغه کسانو تا ته کوم زبان درځي ما د پښتو او بل او فارسي او بل بل نه راځي بل هم درځي اردو هم درځي هغه اردو والا هغه د چې کوم یو کس چې هغه اوس وځو او انګلیش او انګلیش نه راځي فارسي درځي نه پرسه ګورسه ما خبرو که پرسه ته درځي ورسه وګڼه ګورته د سره تنګ ولې راغلی پرسه زه ګورم ده شما چرا آمدن او چی تکلیف به خاطر چی اوگار کرده چی اوگار کنه این گوشتمی برد این بار اوگار کرد سر چی اوگار کنه قدمه پای کرد تمام څه وایي دا وایي ما غوښه وړله قربانۍ غوښه مې وړله خپلوانو کره قربانۍ غوښه بس هلته به دوی را باندې خپه کېغوستله خپه را باندې کېغوستله ما وجه نه بس ودې باندې منډار شوي ودې ته تکلیف ورکړو کلمه وایي څومره وخت نه ورسره په زبان پوه یو کال څه قدر سال شو کیمرا شان یې شو اردو والا 6 ماه او ما 4 ماه اردو والا چې وایي شپږ میاشتې او فارسي ژبه میرا بابا مې کتورا څلور میاشتې ورسره او ته دغه تکلیف چا ورکول دې ته تکلیف کې مې ده اردو والا او کسي رسول او د څومره وخت وشو چې هغه څه قدر وخت نشکې درکړی 4 ماه مې څلور میاشتې وایي چې درې شوی څلور میاشتې کې درته اوس بیا تکلیف نو شوی دی ته ډېر زیات او ته دغه بیا ته ورکوي ورته شما یې تکلیف چرا میکنی تکلیف مانه دی دیگه اینو میارم تکلیف هست او ته چا ورکړی چې ولا که تکلیف اردو والا تکلیف نه ده اردو ژبه اردو والا خو څلور میاشتې مخکې تلي ورته چې تکلیف خودش شما میگن نه که 4 ماه پیش رفته دیگه دیگه تکلیف میده کی میده سینش گرفته او سرش گرفته این تکلیف خودی دیه دا تکلیف دې خپل مونږ پرې خیر یو طرف سره مدینه ولا او څنګه مدینه ولا این ضربه خورده و دې ضربه خورده ضربه هم شما دا بینه ضربه چې مانه کوي سکون باندې این کسمه کی کسه او که دوکه کوي دوکه کومه واده ده روچات شو کلمه را سره وایه دا به زه میاشت بعد بیا راغواړم چې په ده باندې درد و بیا به حلاله عمره مخشه بل ځل به یې سرمن ارم ووایه کلمه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم لا اله الا الله محمد رسول لا الله اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم صلی الله علیه وسلم مونږ وعده کوو مونږ وعده کوو په قرآن سره په قرآن سره چې دې ماشوم له چې دې ماشوم له بیا مونږ تکلیف نه ورکوو بیا مونږ تکلیف نه او ورکوو دلته به تیسارېږم همدلته به دې او سارې که بیا مې درد راوستلی و که بیا مې درد راوستلی بیا به مې وژنې بیا به مې وعده وعده که دوکه دوکه کوي که وعده کوي را سره وعده کوم دوکه خو نه کوي نه نه ورکړه وعدې ده ورکړه ګوتې شابه رووځه ټول بدن نه رووځه ورته زور سره شابه وځه زور سره شابه زور سره ها شابه ټول هډوکي دردونه کولو ختم کړه الله په قدرت سره الله وځه پروتې څه نوم دی مصطفی بدن دې څنګه دی څه خو درته ویلي نه نه وهلې خو به مې نه نه هېڅ مې درته نه ویلي ښه ما یې کړ دا ډېر چیلنجي جن و دغه جن هېچا ته هم حاضري نه کوله په دغه به چې کله جن راغی نو دغه به زه مصطفی یم مصطفی ملایان به دوکه کول وسونو په زرونو باندې ملایان دوکه کړی دي ملایان ته بس ویل بچ مصطفی یم هر څه بچ خالي په باندې وکړو وار به کوو گزار به په باندې کوو بس دا به ویل مصطفی یم مطلب ځان به تسلیمو بیخي چې زه پیرې هو هیڅ به نه ویل نه به نه به اوس خو تسلیم شو کنه اوس تسلیم ته مطمئنه شوې اوس مطمئن تا د محمد څه نه ویلي بچې وهلې مې نه شوجونه مې نه ورکړي هېڅ مې درته نه ویلي دلته څه مسله وه دغه دا مسله وه چې هر څه ته مې ویل بس ویل به چې زه مصطفی یم
پیری نه یم ها هېڅ چاته مه نه تسلیمېدو بیخي تېر ځل مو چې حاجي صاحب ته راوړه وستې څومره یې ګرځولې نور هغه تقریبا د یو نیم کال پېښور کې نه په پېښور کې ران ډاکټر پاتې شو نه مولوي صاحب مولان پاتې شو کم کم ډاکټر له مو ډاکټر خالد مفتی ته مې ووړو ډاکټر ادریس ته مې ووړو ډاکټر اکرام الله جان ته مې ووړو ها دلته چې کوم ډاکټران دي د ټولو ډاکټران باندې مې ووړو ډاکټرانو بس څه چې د څه مسله ډاکټران به ویل دا د اعصابو تاثیر ها بالاخره چې پرون مې خالد مفتی ته ووړو هغه ویل دا د مرګي تاثیر دی ها او ډاکټر ادریس ته مې چې ووړو هغه مې ویل دا د اعصابو تاثیر دی او مسله یې جناتو مسله د جناتو به خیس په باندې ازادل نه اته ځینې ملایان ته مې چې ویل دا به چیلنج ورکو ها چیلنج به ورکو که تاسو نه راستئ نه زمونه تاسو په ما باندې حاضر کړئ ها بیا به منځ خوري وکړه بیا ویل چې زه مصطفی یم ها بخیس دوکا به کړ دوکا به کوله او به پیره او ویل به چې زه مصطفی یم ودلته خو ول دلته مولد عجیب نور کی دلته دا دویم ځل باندې بیخي اوس ټیک شوی دی بیخي مطمئن نه او مطمئن یم ان شاء الله خلکو ته څه پیغام ورکړي خلکو ته دا پیغام لرم چې څومره دا تکلیفونه د جناتو تکلیف دی په نورو ځایونو باندې ونه ګرځېږي حاجي صاحب ته دې ډایرکټ راولي